السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو زه نن یو ډېره عجیبه خبر وایم د سوات د سیدو سینټرل هسپتال چې کوم دی د منګور او سوات یا د ټول ملکن ډیویژن زیاتره خلک دغلته علاج لپاره راځي د دغه هسپتال د ایم آر آی ماشین چې دی هغه د عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې دغلته ایم آر آی ماشین لګېدلی امیر حیدر خان هوتي د هغې ابتدا کړې وه او اوس د هغې نه پس 3 حکومتونه بدل شو چې دغه د ایم آر آی ماشین چې دی هغه خراب دی په دې عامه معاشره کې زیاتره خلک وایي چې دا ماشین د هسپتال انتظامیه یا په دې هسپتال کې یو داسې مافیا ده چې هغه دا ماشین جانبوجھ کر خراب کړی دی یا په دې کې داسې سپالټ راوستی دی چې هغه نه ټیک کېږي ځکه چې سوال دا هم پیدا کېږي چې دغې هسپتال ته مخامخ په پرایویټ هسپتالونو کې چې کم ماشینان دي یا د ایم آر آی دا ماشین دی هغه په 15 ورځو کې ټیک شي خو د سینټرل هسپتال چې کوم ماشینان دي یا د ایم آر آی خاص کر دا ماشین دی د په 14 یا په 15 کال کې نه ټیک کېږي په دې حواله باندې زموږ سره د سوات د قومي جرګې مشر ډاکټر خالد محمود زموږ سره د اډیو کال په لاین باندې دی د هغه سره به په دې تفصیلي خبرې کوو ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې په دې معاشره کې داسې خبرې کېږي چې یاره د دغې پرایویټ هسپتالونو د طرف نه د دې سینټر هسپتال د انتظامیه یا په دې انتظامیه کې یو مافیایي چې هغه نه غواړي چې دا ماشین ټیک شي ځکه خلک وایي عام خلک دا خبره کوي دا خو پخوانه دا خبره کېږي چې دغه هسپتالونه دې سرکاري هسپتال کې دغه خلکو له کمیشن ورکوي او دا خلک بیا دا غریبانان خلک چې کوم علاج راغلي دو د دغه سټ سکین یا د دغه ایم آر آی دپاره پرایویټ هسپتالونو ته لیږي نو د دوی پکې کمیشن دی او دغه وجه ده چې دا نه ټیک کېږي نو ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې یاره دا کمې خبرې چې په دې معاشره کې کېږي داسې به په دنیا کې چې د بل د شوي دا کم کار چې زموږ په سوات کې په دې هسپتال کې روان دی جي نه ده شوی نه ده شوی نو تاسو څه وایئ چې مطلب د دې د هسپتال چې کومه مطلب د انتظامیه ده یا په دې هسپتال کې یو مافیا د هر څه چې دي د دې حل ول نه راوځي آیا دا خلک د پاکستان تحریک انصاف په دې حکومت باندې مطلب طاقتور دي چې د حکومت په دو باندې وس نه رسي نو څه خو سلمان صاحب د ټولو نه مخکې ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو ډیره یو قومي مسله راوچته کړه او دا بیا د سوات بلکې د ټول ملکن ډیویژن د ضرورتمند خلکو یو اهم مسله ده او په هغې باندې علاج معالجه کیږي تاسو ټولو ته معلومه ده یقینا چې د سوات ټول ایم پی ایس ته او د سوات ټولو سیاسي پارټیانو ته دا خبره ښه واضحه ده چې د سیدو ټیچنګ هسپتال چې ورته ویلی کېږي په دې کې په سنټر هسپتال کې باقاعده طور باندې د سی ټي سکین د ماشین افتتاح شوی و خو بلکې د بدقسمتۍ نه د 12 کالو نه مکمل طور باندې وران پروت دی په دې حواله باندې موږ د سوات د یو نماینده په حیثیت باندې موږ په سټیزن پورټر باندې باقاعده طور باندې کمپلینټ هم کړی دی او بیا د هغه وخت چې کم کمیشنر و ظهیر الاسلام نوم یې چې اوس هغه کمیشنر صاحب په هزاره کې زما په خیال کې هلته اپوینټمنټ شوی دی چې په دې کې ما ډېر خط کتابت کړی بیا په اخره کې زه د دې په سلسله کې چې د ساسوات چې کوم ام اس او سابقه ام اس ته هغه سره به دې کې ما ملاقات وکړو او هغه ما به دې خبره باندې پوه کړو که پرس که ما دا ماشین نه ټیک کېږي نو د دې په خلاف په منګه بیا د سینټر هسپتال مخې ته د سوات ټول مشران به زه کینوم او د دې په خلاف به زه بیا احتجاج کوم ځکه به احتجاج کوم چې د سوات چې کوم ضرورتمند خلک دی او سوات چې کوم دی دا یو غریبه پسمانده علاقه ده دا د دهشتګردۍ والي ده سیلابونو والي ده زلزلو والي ده هر قسمه قدرتي آفتونو پکې راغلي دي او د دې خلک چې کوم دی د بېروزګارۍ سره او د بدترینې مهنګۍ سره مخامخ دی تو ته چې کله ډاکټر یا ایم آر آی ورته ولیکي نو بانه د هسپتال عمله دا کوي چې ایم آر آی ماشین چونکې وران دی تاسو د ایم آر آی چې دی تاسو بهر پرایویټ سطح باندې وکړئ پرایویټ چې بیا ته ایم آر آی کوي نو د هغې تقریبا چې 6,000 روپۍ اخیستی کېږي نو دا زموږ د سوات چې کوم ضرورتمند خلک دی او چاته چې د ایم آر آی ضرورت دی هغه دا نشي برداشت کولی په دې حواله باندې ما د سابقه ام اس سره ملاقات وکړو هغه ما ته دا وویل چې په دې کې داسې یو آله خرابه ده چې هغه آله موږ جوړو نو په دغه آله په جوړېدو باندې نوي ماشین دی کېږي چونکې موږ اوس دا کوشش کوو او دا وینا موږ کوو چې زموږ نه هسپتال والا صوبایي هیلث ډایرکټر چې کوم دی یا سیکرټري هیلث چې کوم دی هغه د دې هسپتال د بلډینګ نه دا ماشینري لرې کړي ځکه یې لرې کړي که موږ بل ماشین راوړو نو په دې ځای باندې هغه ماشین نشي فټ کېدی چې څو پورې دا لر شوی نه وي ما ورته دغه به تاسو څنګه راوړئ او دا ولې نه جوړېږي
موږ چې دا ماشين جوړو نو د دې په جوړولو باندې نوې ماشين کیږي موږ په پرایویټ سطح باندې ځان به یو پارټنر ګورو او نوې ماشينري به راوړل کیږي نو تقریبا چې په هغې کې هم 3-4 کاله پکې وتل چې هغه ماشينري تر اوسه پورې هسپتال ته نه ده راغلې د دې نه باقاعده طور باندې د علاقې ام پی ای ته خبر دی د علاقې ام ان ای ته خبر دی 15 کاله پکې د سابقه حکومت تیر شو چې کوم هغه حکومت و چې هغه دا خبره کوله چې موږ به د سوات عوامو ته د کور په دروازه باندې انصاف پوته فراهم کوو زه په دې خبره باندې حیران یم چې زمونږ وزیر سیادت سوات ته چې کله راځي هغه چې راځي سوات ته نو باقاعده طور باندې د هغې نه مخکې هغو ته اطلاع شوي د هسپتال عملې ته نو د هر مریض سر ته دوايي نیم پرتې په هسپتال په بیډونو باندې پاکې څادرې ماچولې شوي هر قسمه د دنیا سهولتونه ورته مهیا کړي په داسې وزیر سیادت باندې په داسې وزیرانو باندې زه لعنت وایم ځکه پې لعنت وایم چې دا د عوامو په ووټونو باندې منتخب شي خو چې کله بیا برسر اقتدار راشي نو هغه چې بیا راځي نو هغه بیا د خپلې دورې نه خلک خبروي موږ له داسې ام پی ای پکار دی داسې وزیر موږ له پکار دی چې هغه ملنګ غونټې ټیپ سړی او هغه هسپتال ته راشي او دا ټول واقعیت هغه په خپله سترګو باندې ویني او بیا هغه د هغه ځای نه لاړ شي هم د هغه هسپتال عمله چې کومه ده ام اس چې کوم دی یا نور عمله چې کومه ده هغه مکمل طور باندې برطرف کړي دا د سوات د عوامو سره یو مکمل طور باندې مذاق روان دی ورسره اوس هم په سوشل میډیا باندې دا خبره چلېده چې د سوات ام آر آی ماشین چې کوم دی هغه مکمل طور باندې وران دی اوس هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت بر سر اقتدار راغلی دی او د هغې وزیر اعلی چې کوم دی هغه ځان ته د بنګ وزیر اعلی وایي چې زه هر ظلم زیاتې هر ځای چې کرپشن کېږي دا زه ختموم زه هغه ته دا چیلنج ولورکوم چې په ساده جامو کې راشه د ځان سره پروتوکول مه راوله دا پروتوکول د ایزم مکمل طور باندې ختمول پکار دي او د مریض په شکل کې راشه او هسپتال کې چټې وکړه او ما زه ام آر آی کوم دا ته به په خپله باندې پته ولګي چې د ام آر آی دا ستا صورتحال دی که فرض که دا چېرته د امریکې بیړۍ ده چې دا سوات ته به راځي او دا به جوړېږي ولې بهر پرایویټ ماشینان لګېدلي دي هغه دې نه ورانولی کېږي او د هسپتال ماشین دې ورانولی کېږي دغسې موږ د سوشل میډیا په ذریعه باندې خبر شوي چې په سټي سکین کې هم فرق راغلی دی د سټي سکین د ماشین هم تپوس کول پکار دي دا د سوات د عوامو یو ضروري شیزونه دي د دې تپوس چې موږ ونه کړو د تاجر برادرۍ د نماینده په حیثیت چې زه یې تپوس ونه کړم نو زه به په اخر باندې د الله هم ذموار یم او د سوات د خلکو به هم ذموار یم کومو خلکو چې وټونه اخیستي دي هغو له پکار دا دی چې ډاکټر صاحب مونږ په دې کې مخکې په دې کې دما خو 15 کاله که 100 کاله مخکې چې دی د دې امیر حیدر خان هوتي د دې ابتدا کړی او زه په خپله د هغې ما د هغې کوریج کوم ما د هغې زه ستاسو نصیب دغه تپوس کوم چې د هغې په هغې ابتدا کې زه هم موجود وم خو لکه زه سوچ کوم چې لکه عوامي نیشنل پارټي په دنیا کې یو داسې مشین سوات ته راوړو چې د هغې یو پروژه چې دغه د نوي ام آر آی نه ګرانه ده او بیا پکې مونږ په یو انټرویو کې یو ډاکټر صاحب موږ ته دام ویلو چې عوامي نیشنل پارټي چې د کم ام آر آی ماشین سره اګریمنټ کړی یا د هغو سره په پارټنرشپ یې راوړی یا د چا نه چې دا ماشین اخیستی او هغه کمپنۍ ختمه شوې ده د سره بله پکې داسې هم خبر چلېدو چې په دې کې یو ګیس لګي او هغه ګیس نه نو بیا پکې داسې سوالونه راپد شو چې دغه ګیس پرایویټ ماشینانو ته رارسي دغه ګیس چې موږ راوړو بل نوی ماشین پې کېږي وی چې سیکرټري هیلث او ډایرکټر هیلث زموږ نه د هسپتال د دغه بلډینګ نه دا ماشینري لرکي موږ په پرایویټ سطح باندې پارټنرشپ باندې بل ام آر آی راوړو په هغې کې هم تقریبا چې 3 کاله ولګېدل خو د دې نه دا معلومیږي چې بیا وزیر صحت هم ناهله دی او ډایرکټر هیلث هم ناهله دی هغه د مرګ د ژوند سره کوي وسل کیږي د دې ځای چې اوس کم ام پی ای منتخب راغلی دی اوس د دې علاقې تقریبا چې د سوات کې 8 ام پی ایز او 3 ام ان ایز د هغو د حکومت دي هغو چې دا غواړي په کار چې په پرېږدي د هسپتال کې نوی ام آر آی ماشین ولګوي د سوات د خلکو ضرورت دې پوره کړي یو طرف ته دا حکومت خبره کوي چې موږ په هسپتالونو کې صحت کارت کولاو کو په صحت کارت باندې به هر ضرورت پوره کیږي نو ولې دا ضرورت دی نشي پوره کولی چې یا سی ټي سکین شو یا ام آر آی شو یا ایکس شو یا د پرایویټ سطح باندې د والي مثال بدله درکم چې په هسپتال کې د والي په دور کې هر قسمه علاج معالجه به کېده د ډاکټرانو د بابوګانو د پیرامډیک چې د هغو په لاسو کې الله تعالی شفا پکې اچولی وه کرپشن پکې نه پکې کمیشن و پکې سوګو دور کې نه بار پرایویټ لیبارټري وه نه پرایویټ کلینیک و هم هغه وخت دی هغه دور دی هغه ډاکټران دي نن تاسو وګوره چې وروره په سوات کې چې کومې سنټرې رخ شوي دي کوم لیبارټرۍ جوړې شوي دي ټول د کمیشن سره مخامخ دي که اپریشن دی هم په کمیشن باندې کېږي که ټیسټونه باندې کېږي په رشوت باندې کېږي هسپتال کې چې کومه جدید لیبارټرۍ د هغې ورځ ته ورځه
کم حیثیت ته ولې اتوي پکار دار چې په هسپتال دننه دا ټیسټونه کېدی د سواد خلکو په ارزان ریټ باندې په هسپتال کې ټیسټ پکوو هغه پیسې چې کمې دي هغه په قوم باندې به بیا دوباره لګېدلې زه وزیر صحت دا وینا کوم ورته چې هر وزیر صحت راځي موږ په کومه د شعبې سره وابسته په دې شعبه باندې پوهېږي د الله په مهربانۍ باندې د هسپتال په ټیسټونو په حواله باندې زه هم پوهېږم د هسپتال په مشینرۍ په کار باندې زه هم پوهېږم داسې موږ هم پوهېږو تاسو نن وګورئ قسمتۍ کار دا خبره په ذهن کې راولمه سلمان صاحب چې ستا دا غله چې کوم دی دا باقاعده طور باندې غوښې دی دا هم د سوات په خلکو په دوک در به پټېږي زموږ په سوات کې ډسټرک هسپتال نشته څومره د افسوس خبره ده چې د دې لپاره موږ باقاعده طور باندې په سوات کې یو تحریک چلولی اوس هم زما د زاهد خان حاجي صاحب چې کوم دی د هوټلو صدر چې کوم دی په سوات قضا چې کوم دی د های کورټ سرکټ بینچ چې کوم عدالت ته په سوات کې په هغې کې اوس هم زموږ د ډسټرک هسپتال په حواله باندې کیس چلیږي چې په هغې کې زموږ سره صدر عبدالرحیم صاحب دی زاهد خان صاحب دی زیمه نور ملګري دي وکیلان صاحبان دي هغه د دې لپاره جدوجہد کوي چې په سوات کې ډسټرک هسپتال بحال شي ټیچینګ هسپتال زموږ شته تاسو ته معلومه ده څومره ډاون ډسټرک دي هم ټیچینګ هسپتال پکې دی هم پکې ډسټرک هسپتال دی د طالب علم مثال درکم پېښور ته لاړ شه 2-3 ډسټرک هسپتال دي هم ټیچینګ ورسره دی ټیچینګ د هغه مقصد دپاره کالج کم از کم په ټیچینګ هسپتال وي موږ دا خبره کوو چې د ډسټرک هسپتال به ځانه اډمنسټریټري ځانه به ایم ایس سي ځانه به ډي ایم ایس سي ځانه به پیرامیډکس وي ځانه به د کال به باقاعده طور باندې به بجټ وي نن ته راشه وګوره د سنټر هسپتال ته نن راشه وګوره د سوات د سنټر هسپتال مثال او د بیرکوټ هسپتال مثال یو دی نن په انټي ریبس ویکسین چې کوم دي سپیچ چې د هغې ویکسین په هسپتال کې نه میلېږي په کیجوالټۍ کې ته راشه وګوره که نه کیجوالټۍ ته په کیجوالټۍ کې خو زما دپاره لیډي ډاکټر کم از کم کول پکار ده پکې مونږ خو باپرده خلک د سوات زنانه اکثر داسې راشي اور د لاسه وسېدلی شي یا نور څه واقعیت وشي سوات کیجوالټۍ ته یې راوړي په کیجوالټۍ کې نه بعد به ته چاته سینر ډاکټر به وینني ټول پکې ایموز ناسي پکې په خاطر د سوات د خلکو سره تاسو ولې دا ظلم زیاته کوئ د سوات آبادي چې کومه ده دومره غټه چې د حیثیت لري 28 اسلاک آبادي ده هغې ته یو دا ټیچینګ هسپتال لګ شوی دی نو دا پورې د سر نه وتم دلته خلک راځي د ملکن نه وتم دلته خلک راځي او چې بیا راشي د علاج معالجې هغه صورتیال نه هغه سهولتونه نه په هسپتال کې بیا سهولتونه نه پرایویټ سطح باندې خلک کوي دا کارونه اخرنۍ تپوس ته نه کومه زما په خیال که دا 15 نه نو د 14 کاله خو شو چې د سیدو هسپتال د ام ار آی ماشين خراب دی د دې هسپتال د ام ار آی د ماشين چې په دې کې زما په خیال 100 ډاکټران چې د دې کومه انتظامی کم چې ام ار آی ریپورت جوړي دغه ډاکټران په کوم 100 لاړل د دې هسپتال دغه ډپارټمنټ افسران دي د دې ونور عملي ټول تنخواګانې اخلي او ما خو تاسو د دې مخکې وې چې داسې خبرونه په ټوله منګوره کې د دې نه ماشوم خبر دی خلک داسې وایي چې دغه پرایویټ ام ار آی والا دغه ماشینانو والا د خلکو له کمیشن ورکوي نو تاسو څه وایئ چې بقایا بسونه زندگی زمونږ دا ماشین داسې خراب یو دا خلک د دې بس حل پرایویټ سطح باندې کمیشن ورکوي نو د هغې دپاره دا بهترین حل دی ستاسو د دې چینل په ذریعه باندې موږ د دې صوبې وزیر ګنډاپور صاحب ته دا مطالبه کوو چې هغه دې زر تر زره د سیدو د ټیچینګ هسپتال په سنټر هسپتال کې چې کوم د ام ار آی ماشین لګېدلی دی د دې د باقاعده طور باندې تحقیقاتي کمیټې مقرر کړي په هغه تحقیقاتي کمیټې کې د ما پکې هم شامل کړي او زموږ د سوات فدریشن صدر عبدالرحیم او حاجي زاهد خان د پکې هم شامل کړي او دا ډاکټران د پکې هم شامل شي باقاعده طور باندې به موږ د دې تحقیقات وکړو منظریان باندې به موږ سره ولو چې په دې کې قصوروار پکې کم خلک په دې کې شریک دی چې په دې کې د بهر پرایویټ خلک پکې شریک دی یا چې کوم انجینیران دې له راځي هغه انجینر قصوروار دي یا د هسپتال چې کوم عمله ده هغه به مونږ د الله په مهربانۍ باندې د سوات د عوامو په حقوقو باندې د سوات د عوامو په حقوقو باندې مونږ هیڅ سودابازي نه کوو د سوات د عوامو سره چې څوک ظلم کوي که هغه د هسپتال په حواله باندې دي که هغه په بله حواله باندې دي انشاءالله چې د الله په مهربانۍ باندې به موږ د هغو لاس نه سو او د هغو لاس به موږ ماتوو دلته که تاسو ته پته د انپیټ په دور کې دلته یو اکسرې راغلی و ډېر قیمتي اکسرې و چې اکسرې په هغه کې د هغې دپاره په هغه وخت کې رسول خان حاجي صاحب د خدای پاک وبخښي رسول خان حاجي صاحب و زه وکیل احمد او عبدالعلي اشنا و زاهد
حاجي صاحب موږ د هغې دپاره رالو په هسپتال په کیجوالټۍ مخې ته ودرېدو د هغې دپاره موږ احتجاج وکړو هغه اکسرې تر اوسه پورې په دې هسپتال کې پروت دی موږ غواړو چې په هسپتال کې هر قسمه سهولتونه کم از کم ورکول پکار دي دا نه چې دا په سیاست باندې کېږي د 1973 د آیین د لاندې دا زما بنیادي حقوق دي چې دا به ماله راکوي که د حکومت یو سترګه خاندي او که بړي دا زما بنیادي حق دی تعلیم ماله راکوي علاج به هم ماله راکوي روزګار به هم ماله راکوي امن به ماله هم راکوي دا په ما باندې د هېڅ چا ملازه په ما باندې د دا د هر حکومت ډاکټر صاحب د سټیټ حکومتو زه یو تپوس ته نه کومه 3 حکومتونه پکې تیر شو او د دې ماشین چې دی مطلب تاسو ټولو خو خپل اواز پورته کو خو بیا هم خاموشي ده نه د میډیا په سطح د دې څوک تپوس کوي او نه په دې عامه معاشره کې زموږ د پښتنو کم مشران چې دي په سوشل میډیا داسې خبرونه ما ولیدو چې یاره زه نن په اسلام آباد کې خبر شوم چې هغه ماشینان لا اوس هم خراب دي د دې څه ډیډلاین یا د دې په باره کې ستاسو څه جرګه مخکې څه پروګرام شته که نه که څنګه تاسو څه وایئ نو د دې دپاره خو موږ جدوجهد کړی خو اوس هم ستاسو د دې چینل په ذریعه باندې زه حکومت ته خواست کوم چې اوس هم په دې موجوده حکومت کې زموږ د سوات نه یو MNA داسې کامیاب شوی دی چې ډاکټر نومي دی هغه باقاعده طور باندې د هیلث وابسته دی او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی قسمه هسپتالونو په حواله باندې فوکل پرسن جوړ کړی دی که ته هم مطالبه کوو چې ته راشه زه به شم هسپتال د دې ووایو که فرض که دا نه جوړېدو بیا حکومت ټال مټول کوو نو زه دا د ستاسو د چینل په ذریعه باندې دا چې دا باقاعده طور باندې دا دمکي ورکوم دا واضح اعلان کوم چې انشاءالله تعالی چې د سنټر هسپتال مخې ته به ما بیا د سوات د تاجر برادرۍ مشران د دې علاقې د سیول سوسایټۍ ملګري او د سوات وکیلان او د دې علاقې صحافیان به بیا په احتجاج درنه به دغه ځای کې لګېدلي د هغه وخته پورې به بیا موږ د هسپتال د دغه درنه به نه چې څو پورې دا MRI ماشین دلته بحال شوی نه زه ستاسو د چینل په ذریعه باندې وزیر اعلی صاحب ته دا درخواست کوم دا خواست ورته کوم چې لا سرکاري دوره دې سوات ته نه ده کړې په ساده جامو کې راشه بیس بدل کا او د هسپتالونو جایزه باقاعده طور باندې والا بل ور چې کوم اقدام کړی دی کوم اکشن چې دی کړی دی چې یو مشیر یا د سرکار یو سیکرټري د خپلو ګاډو د پاره سمري جوړه کړې او تا ته درغلي و هغه سمري تا رد کړې ده تا مسترد کړې ده دغه شی د لپاره د مریض په شکل کې راشه د الله په مهرباني باندې خدای په خاطر راشه دا یو ریکارډ قائم کړ چې په 10 کالو کې په 15 کالو کې MRI ماشین نه جوړ شي او ګنډاپور سره راغی او هغه د هسپتال جوړ کړ چې کم خلک انوال دي کاغه ډاکټران دي کداري شوبې سره دي باقاعده طور باندې مکمل طور باندې جبري برطرف کا او موږ به سوات کوم چې کم دي 6 عوام چې کم دي او تاجر برادری چې کم ده ابستانه لپاره زنده‌باد وای زه دونه پوری کولای شم چې د وزیر اعلی ته تاسو په چینل په ذریعه دا आवाज او د خپل پیغام رسول غواړم ډیره مهرباني ډاکټر خالد محمود صاحب چې تاسو ټایم راکړو د شپې په دی وخت باندې زمون کتون کې د سیدو هسپتال د MRI او د سټي سکین د ماشين د حالاتونو خبر کړ زه سلمان صاحب نه اجازه غواړم او ډیر ضربه په بل موضوع باندې تاسو سره رابطه کوم د الله په امان